أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. درس إن شاء الله العزيز سورة توبہ پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 13 آیات نمبر 101 دو آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. ما قبل سره ربط او مناسبت نو ما قبل سره ربط او مناسبت دا دی څنګه چې مخکې مونږ ویلو چې دا صورت اکثر ایسه د دی غزوه تبوک باندې نو هغه مشتمله ده. بیا په هغې کې د دې نه مخکې د منافقانو تذکره چې نو هغه وشوله مختلف پهلو سره. اوس دې آیات کې الله رب العزت والسابقون الاولین من المهاجرین والانصار دې کې الله جل جلاله چې نو هغه د خالص نیکانو چې نو د هغوی ذکر کوي کم چې خالص مسلمانان او نیکان ولو. څنګه چې منافقانو منافقت کړو نو داسې دوی د ایمان اظهار چې نو هغه کړو نو الله وی هغه سابقون الاولین وړاندې کېدونکي د نو هغه د ټولو نه وړاندې مهاجرین او انصار والذین تبعوهم بإحسان او کسان چې دا غوی د الله رب العزت نو هغه د دغه بندگانو دا غوی چې نو هغه اتباع کړو د الله د رضا سره الله دا غوی نه نو هغه راضي دي او دی د الله ناراضي دي. سابقون الاولون نه مسوک مراد دي نو دې ته کې نو هغه مختلف تفاسیر دي. یو تفسیر د حضرت نو هغه سعید ابن مسیب رحمه الله دی. حضرت سعید ابن مسیب رحمه الله فرمای وی سابقون الاولون نه مراد وی دا نو هغه کسان دي چې کم دوانو قبلو ته منځ کړی دی. کم کسان چې مکه مکرمه کیو بیا حضور علیه الصلاۃ والسلام مدینه منورې ته هجرت وکړو نو د هجرت نه وروسته 14 میاشتې یا 15 میاشتې چې نو هغه کم بلې چې نو هغه بیت المقدس طرف ته منځ کولو بیا د هغې نه وروسته تحویل قبله حکم رالو. دویمه سپاره کې تفصیل ټول تیر شو. نو کم کسان چې دغه نو هغه دوانو قبلو ته منځ کړي نو اهل القبلتین دا السابقون الاولون دي. برابر خبره ده که هغه د مهاجرینو نه وي او که د انصارو نه وي. دویم قول چې نو هغه په دې کې غالبا د حضرت قتاده رحمه الله چې نو هغه دی دا هغوی فرمایي چې السابقون الاولون من المهاجرین والانصار د دې نه مراد نو هغه کسان دي چې کم د بدر پورې غزوه بدر پورې چې نو د هغوی شرکت کړو که هغه مهاجرین ولو که انصار ولو نو د دې نه مراد نو هغه دغه کسان دي. دریم قول چې نو هغه د امام شعبی رحمه الله دی. هغه فرمایي چې د سابقون الاولون من المهاجرین والانصار د دې نه مراد تمام د دې نه مراد نو هغه کسان دي چې کم د غزوه حدیبیه صلح حدیبیه بیت الرضوان پورې چې نو هغه کم کسانو شرکت کړي ایمان راوړی دین اسلام د پاره مجاهدی چې نو هغه کړي دي نو د سابقون الاولون من المهاجرین والانصار نه مراد نو هغه دغه کسان دي. څلورم قول چې نو هغه پکې دا دی د نو هغه وای د حضرت محمد ابن کعب القریظی رحمه الله هغه وای چې نو هغه د السابقون الاولون من المهاجرین والانصار د دې مراد تمام کې تمام چې نو هغه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین دي چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړو د اولی ورځ نه والا د حضور د وفات پورې که هغه انصار دي او که دغه نو هغه مهاجرین دي دا ټول چې نو هغه سابقون الاولون کړي او دې کسان چې ورستو بیا نو دغه نه ورستو چې بیا کم کسان راغلي نو هغه تابعین دي. دغه حدیث مبارکه کې نو هغه هم راځي هغه کسان د جهنم نه محفوظ دي چې زلیدل او هغه څوک لیدلی چې چې نو هغه زلیدل یعنی صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین او تابعین نو دې چې کومه پوری څنګه بل مسلم روایت کې راځي انا امنه لاصحابي حضور علیه السلام فرمایي زه د خپل صحابو د پاره زرګي چې دی نو هغه د امن یم
او زما صحابه چې نو هغه ذریعہ د امن چې نو هغه د دوی نه وروسته خلکو د پاره دي، یعنی د تابعین د پاره کمې پورې چې اخرنۍ صحابه موجود وي نو په دوی باندې به الله پاک عمومي د سغټ چې نو هغه عذاب مصیبت چې نو هغه نه راولي. نو بهرحال دینه مراد چې نو هغه د قری او د هغوی په دلیل کې چې نو هغه بیا تپوس دی وکړی شولو چې ستاسو سره دلیل سره چې تاسو وایئ چې ټول صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین دا چې نو هغه الله رب العزت جنتیان چې نو هغه پیدا کړي دي او دوی د انجام په اعتبار سره د جهنم د هرې سزا د قبر د سزا د دې ټولو نه چې نو هغه محفوظ او مانون دي. نو د هغوی دغه مخکې آیات چې نو هغه ویلو رضی الله عنهم ورضوا عنه، الله چې نو هغه مطلق اعلان کړی دی زه د دې ټولو صحابو نه چې نو هغه راضي یم او دا ټول چې نو هغه زمانه راضي دي. نو چې کله د ټولو نه الله پیغمبر الله راضي دی او دا ټول د الله نه نو هغه راضي دي او بیا الله وی واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدین فیها ابدا، چې د دې ټولو کې ټولو صحابو د پاره چې نو هغه مونږ جنت پیدا کړی دی، دوی به د جنت په هغه اعلی باغچو درجو کې. نو دی وجه نو ویلی کېږي صحابه چې نو هغه معیاري حق دی. اوس د صحابو پسې چې نو هغه خبرې کول صحابه چې نو هغه ځان ته چې نو هغه په خپل مخ کې یا صحابو په منځ کې چې کم مشاجرات د هغوی کم اختلاف راغلی او په هغې کې یو ته چې نو هغه یو څه ویل او بل ته بل څه ویل، دا د خپل ایمان د زیات چې نو هغه سبب دی. حضرت عبدالله ابن مبارک رحمه الله زموږ د فقه حنفي لوی امام چې نو هغه تیر شوی دی. نو عبدالله ابن مبارک رحمه الله چې نو هغه یو کس تپوس وکړو چې حضرت ستاسو په نسبت باندې حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه دا هغه چې نو افضل دی که عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله چې نو هغه لوی خلیفه د مسلمانانو چې نو هغه پاتې شوی دی. نو عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه تو فرمایلو که د عمر ابن عبدالعزیز پشانتی سل کسان چې نو سر عمر ابن عبدالعزیز چې نو هغه پیدا شي دا د امیر معاویه د اس د شون پوزیس په میچ نو هغه خاورې ته نه رسي چې کم د هغه د حضور په معیت کې نو هغه د کفارو سره جهاد کړو د هغې ته نه رسي تو خو د امیر معاویه چې نو هغه خبره کوي. نو دی وجنا صحابه باندې اندې تقلید سره چې نو هغه منل د هغوی چې نو اقتدا کول اخلاق په خپل معیاري حق جوړ کړي. ان امنو بمثل ما امنتم فقد اهتدوا، لوی که تاسو د دې صحابه په شانتي من راړو تاسو بچیان نو هغه په هدایت کې. بهرحال نو الله وی والذین تبعوهم باحسان، نو واسطه نو والذین تبعوهم باحسان د دینه مراد نو هغه څوک دي هغه خلک چې د دوی پیروي وکړه په نیکۍ سره په خپلې طریقې سره. نو بیا د دینه کې نو هغه هم څنګه چې اولنی کې د قدرې قول ولسلور نو دسه دې کې هم دی. نو عبد الله ابن د سعید ابن المصیب رحمه الله داغه د قول مطابق بیا نو هغه د قبلتین اهل قبلین والنه ورسته چې کم صحابه چې نو هغه ایمان نه وړي کم خلک چې نو هغه ایمان نه وړي حضور اتباع کړي نو دې بیا هغه مراد دي. ځکه الله والذین تبعوهم باحسان د دویم قول والا مطابق چې نو هغه د بدر نه چې کم ورسته مسلمانان شي جو دا غوي دغه مراد دي. د دریم قول والا مطابق چې نو هغه وایي چې کم د صلح حدیبیه نه بیت الرضوان ورسته چې نو هغه راغلی نو هغه دی مراد دي. څلورم قول چې نو هغه جامع دی کامل دی متستوي نو هغه وایي چې د دې مراد والذین تبعوهم باحسان د دې مراد هر هغه کسان دي تابعین تبع تابعین تر د قیامت پورې چې سوره هم مسلمانان نیکان راځي او دی د صحابو چې نو هغه په نقش قدم باندې چلیږي دا غوي چې خپل معیاري حق وګڼي دا غوي په نقش قدم باندې چې نو هغه روان شي او د الله حکم او د پیغمبر طریقه پوره کوي لکه څنګه چې صحابو پوره کړي نو د دغه خلکو سره هم د الله د رضا چې نو هغه وعده د جنت الله دې موږ ته باغې باندې چلیدل نصیب کړي. الله وی ذالک الفوز العظیم دا لویه کامیابی ده. دنیا کې خلک مختلف شیزونه ته مختلف طریقې سره چې نو هغه کامیابی طرف ته نو هغه وای د کامیابی ناری وای کامیابی اصل هغه کامیابی ده چې کمی ته الله وای. نو الله وی ذالک الفوز العظیم د دغه صحابه په نقش قدم چلیدل دا چې نو هغه لویه کامیابی ده. الله دې موږ ته دغه نصیب کړي. وممن حولکم من الاعراب منافقون، نو مخکې موږ ویلو چې څنګه نو هغه د مدینه کې منافقان ول دي چې د مدینه چې نو هغه سره آس پاس چې کم باندې او کلی پاغي کې هم ولو بیا بعضې کلی چې نو هغه د مدینې د 2 کیلومتر فاصله کې ول څه 3 کې ول څه 8 کې ول څه 9 کې ول 12 کیلومتره پورې داسې آس پاس نو هغه ول ځکه دغه ټول خلک به نو هغه مدینې منورې ته راتلل مدینه چې نو هغه ښار ولو هغې نه به خپل ضروریات هر څه چې نو هغې به پوره کولو. نو الله وی وممن حولکم من الاعراب منافقون
د عربو کلیوالو کې چې نو هغه ډېر شي چې نو هغه منافقان هم دي ومن اهل المدینه او سپ د مدینه کې دنه چې نو هغه هم منافقان موجود دي په دې کې هم چې نو هغه دنیا شتي مردو علی النفاق الله وی دوی په د خپل منافقت باندې ګوره خټینګ ولاړ هم دي دا نه چې دغه سره الان کې د الله پیغمبر دی د حضور صحبت دی بیا چې نو هغه وحی د هغوی په مخ کې راځي قرآن چې نو هغې نزول کېږي الله دې موږ د بدبختۍ نه وساتي خو د هغې باوجود د دې ټولو خبرو مشاهده کوي او په خپل نفاق نه نقلاریږي الله وی مردو علی النفاق په خپل دغه منافقت باندې ټینګ چې نو هغه ولاړ دي لا تعلمهم الله وی تو داغه نه پیژنې ګورې تا ته د هغې پته نشته نحنو نعلمو الله وی مونږ چې نو هغې پیژنو چې دا کم کسان دي نو دې نه ګوره دا خبره لازم چې هغه معلومه شوه عالم الغیب والشهاده دا صرف او صرف چې نو هغه د الله ذات دی د الله نه ما سوا د بل چا سره چې نو هغه علم غیب نشته د غیب علم دا صرف د الله د ځان سره چې نو هغه دی نه د نبی سره شته نه د ولی سره شته نه د صحابي سره شته نو چې کله د دې ټولو سره نشته نو د وروسته خلکو سره بچا سره راشي الله ورته وی لا تعلمهم چې نو هغه نه پوهېږي تا ته چې نو هغه پته نشته تو هغوی چې نو هغه نه پیژنې نو چې د حضور مجلس ته راځي کینی مدینه کې چې نو هغه اوسېږي د هغوی سره لین دین چې نو هغه کیدی شي او نه پیژنې نو او دا الان کې دا صورت چې وکتلی شي نو دا د نزول په اعتبار سره په اوږدو صورتونو غټو صورتونو کې چې نو صورت توبه د اخرنی صورت دی د دې نه وروسته بیا یو صورت چې نو هغه کامل نازل شوی دی او هغه صورت چې نو هغه سره اذا جاء صورت نصر صورت فتح چې ورته ویل کېږي هغه دی نو دغه یو صورت دی غټ صورتونه چې څومره راغلي په هغې کې چې نو هغه صورت برات صورت توبه د اخرنی دې نه وروسته بیا یو ځای کې هم داسې نشته چې حضور چې نو هغه په غیبه پوهېدلو بعضې خلکو چې نو هغه دا هم وکړي نه هغوی وایي چې نو هغه حضور علیه الصلاة والسلام چې نو ما کان ما یکون باندې چې نو هغه پوه دی مخکې چې څه شوي دی هغه هم د حضور په علم کې دی وروسته چې څه کېږي هغه هم دی څو کله ته موږ وضاحت کړو چې دا عقیده چې نو هغه ناجایز ده بعضې وخت کې چې نو هغه د کفر باعث جوړېږي ځکه یو علم غیبي یو انباء الغیبي هغې وضاحت موږ کړو الله وی نحنو نعلمهم موږ یې پیژنو سنعذبهم مرتين زرد چې موږ به دوی له سزا ورکړو چې نو هغه دوه پیرې اوس دوه پیرې سزا چې نو هغې نه څه مراد دی نو دې کې نو هغه هم دغه شان د فقهاو ډېر شی قولونه دي توضیح القرآن کې هغه مفتی تقی عثماني صاحب هغه لیکلی دی مرتين نه مراد ده یو که خیال مو کړی مخکې موږ ویلو چې حضور علیه الصلاة والسلام کله چې هغه تبوک ته روان شو نو دوی خوشحالي کوله او بعضې کسانو د حضور نه اجازت هم ونه غوښتو که نه چې موږ پاتې کېږو نو دوی په دې خوشحاله و چې هغه سره العیاذ بالله دې پیرې نه چې نبي علیه الصلاة والسلام او مسلمانان صحابه لاړل دوی واپس نشي راتلی دوی د رومیانو چې هغه مقابلې لاړل نو الله وی یو سزا وله موږ دقه ورکړله چې حضور علیه الصلاة والسلام سره د صحابه سره کامیاب او کامران چې نو هغه واپس رالو نو دا دوی لپاره لویه سزا وه او زم سزا چې نو هغه به ورته د مرګ نه بعد میلایږي بعضې حضرات چې نو هغه وایي سنعذبهم مرتين موږ به چې نو هغه دوی له چې نو دوه پیرې سزا ورکړو نو یو سزا یې په دنیا کې چې نو هغه په مال او د اولاد په اعتبار سره لکه څنګه چې مخکې دی نو هغه تېر شول لسمه سپاره کې او دویم به ورته بیا چې نو هغه په قبر کې ورکوو دریم چې نو هغه بعضې حضرات وایي سنعذبهم مرتين یو به ورته سزا چې نو هغه د زنکدن په وخت کې چې نو هغه میلاو شي دویمه سزا چې نو هغه بیا په قبر کې او محشر کې چې نو هغه میلایږي ثم يردون الى عذاب عظیم او بیا به دغه نه وروسته چې نو هغه لوی عذاب ته چې نو هغه به بوتللی شي چې هغه عذاب د جهنم دی الله دې زموږ حفاظت وکړي والسابقون الاولون او وړاندې کېدونکي الاولون چې نو د ټولو نه وړاندې من المهاجرین د مهاجر صحابه والانصار او د انصارونه والذین اتبعوهم او کسان چې تابعداري کوي د دوی تابعداري کړي د دوی به احسان په نیکۍ کې رضی الله عنهم رضا شوی دی الله تعالی د هغوی نه ورضوا عنه او دی راضي شول د الله نه واعد لهم او تیار کړي دي د هغوی دپاره جنات باغونه تجري چې بهیږي به تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها ابدا همیشه به یې په هغې کې همیشه ذلک الفوز العظیم هم دا د کامیابي لویه وممن حولکم او ځینې له دوی نه چې تاسو سره ګیر چاپېره دي من او ځینې د دوی نه چې هغه ګیر چاپېره دي ستاسو سره من الارام د بانډو
کلیوالنا منافقون منافقان دی ومن اهل المدینه او ځینې د مدینې والنا هم مردو علی النفاق چې هغه ټینګ ولاړ دي علی النفاق په نفاق باندې لا تعلمهم نه پیژنئ تاسو دی نحن نعلمهم هم مونږ دی پیژنو سنعذبهم زرد چې عذاب ورکړو مونږ دی تمرتین دوزله ثم يردون بیا به مونږ نو هغه واپس کو دی الی عذاب عظیم لوی عذاب طرف ته